عزیزانو دا د فرعون کمالو، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای امزان تاوئے، دنیا ورته سجدے موکڑے، دا کمالو. اس تو گورا چه اللہ د زوال اسباب ورته په کومې طریقې جوړ پدې سړی پوهیږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د ته پته هم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او د ته پته هم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباہی وشي او د ته پته هم نه. دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص. داسې لا څوک چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو، موسی علیہ السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا. هغه ملک ته چې د کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه وی، ای بغړې او چیلې سرولې، کوئی ته بچراله ګډو چیلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسو رئیستا. موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکر وست. اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکر وستا. ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکر وست. ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري، د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې. عزیزانو، بیا سلويخت هغه پهلوانان، سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمره. په دې ملک کې داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغې دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې رواوي، 1400. او الته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي. نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او د ښځو ته به د خدای دین رسول. الته د قوای شهوانی خیال نو، کینی یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پورا کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي. تاسو دا جومات کې چې ناست یې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته، ووایي 4 کولی شئ، یوه نه شئ ټینګولی.
لکه ناګویا نه اس پچی یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نوځي بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نوځي خدای چې کوم تقسیم کړي دے هغه ډېر الله ته پتا وا الله ته پتا وا چې ته د یو نه د دوه قابلم نه تا هم سلور روا دي خو شرط ور سره لګولې وان خفتم الا تعدلوا نو فواحده کدا يردي چې تب عدل نشي کوله انصاف بنشي کوله پارشي کې به مساوات پارشي کپارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحده بیا به یو کې بیا به دویم هم نه تاسو پوه شئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاثا ورباع دعا درې سلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا کتا سو یریدای چې عدل بونک نو فواحد بیا به یو او ډېر خزو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نور بیبیانو ورته صلاح وکړه چې د راشي نو ورته بووي چې مونږ له خو ستا د خلینه د مغافیرو بوی راځي په دې چل بدله زورنه ورکو چې د بلی بیبي کرته ولی تله چې د راغه ورته اجدو منک ريح المغافير مونږ خدانه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي سکلی او نه می خورلې دي ما خو د شاتو شربت وزا په ما د حرامي چې دا شی به بیا نه خزو دلاس قران ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړي ولې په ځان حرامه خدای بند دا خو دې خزو طبيعت خزو فطرت داده حضرت عائشہ کور کې پروت ته او نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره تلاړو درې ځله دعاو درې ځله ادیره تلاړو دعا وکړه او درې ځله دعاو اوس باز خلق پاکستان دے عرب بلا پکشتا دوا دلتا کوا او ملتمه کوا او پلانه دعا هر وخت کوا 24 घंटे دا خلا په جړا لرا خدای ته واز لرا او خدای ته سوالونه کوا خدای ته زاری کوي هر وخت دعا کوي یو وخت په 24 घंटो کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني شریعت پکې منع کړی یو وخت داسې او کچاوي دې سټ نه نیسو د مرغې غوندې ته دا سټتا وي پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي دعا وکړه پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي بدر کې ولاړ دے دا دار په شکال میاشتا د روزې میاشتا روزه نیولې دا جنگم کوي او دعا چې پروردگار کته غواړي چې د زمکه د پاسا ستا نامه اغستو والا پاتې نشینو دادري سو دیار لس کسان ټول شهیدان کا او کد زمکه د پاسا خپل نامه اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا د بدر میدان اوس میاش دو کیږي چې ما ولیدو هغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي غیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاش ته په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په دوه کسه خړلې دا وروځي نه دعا داسې دعا به استاو زما غوندې دعا به کوله تاو ما غوندې داسې دعا به کوله محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینواله به په دې لستوني کې ښکاره تاسو داسې دعا چرې کړې ده په ایمان
تاسو خدای ته حاجت نشته کاملیان مو دی دا خدای په قهر اخته کومګ یو لا دا خدای په قهر اخته حاجت هم نشته پیغمبر حاجتو د ټول کائنات غم په سر او داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې د همت راغی چې ترسوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړي زه وګورم الا بابا تبه کې او تبه راکې دا شیطانت مکو باباګان چاله سور کول نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په دې خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه دی باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا پادیره ورغه محتاج دي دې ته چې ته په دعا و علماء لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې ویلا نو سلويخت ورځې د هغه ادیره نه عذاب اوچت شي هغه مقبره سلويخت ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دی چې پکې وای نو په ادیره ورله سنه قرآن پکې وایا نو هغه نه ډیره फायदा اوس چې بل ته خیر ورسه خو الله غا خیر ستاجو لای کیا چیز خیال امراغ نو هغه د پنجابیانو کار مکوي چې چرګ زیارت ته وړي چې بابا کوکړ غنته پتر دے کوکړ غنته پتر دے چرګ میرا وړي دے او زوی را کده دے په بدل زامن مامن او لونی مونی دا ورکول د خدای کار دی دا د بنی آدمو کار نه دی دا د زیارتونو کار دی او سبیله خبره ده چې زمون په بالا ماړه کې دا سه خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکی غاړه تا چولی او ګلونه په غاړه کې چولی په دې سړک روانو غړس دی غړس دی غړا څه چل دی د بابا ډوله روان پټا پوړاند شي او پټا پوکي په خبرګو کې نه باباګانو ته د ډولې څه ضرورت ته کډولې په ژوند کې ځان لا جوړ کړي خو په قبر کې به کې سوري او په کې بغرزي او که دنیا کې ځان له د ډولې اسباب نه کړي نو د دنیا ډولې هغه ته قبر ته ورنه نه استېشي دا د کوچیانو کار دی یو کوچې بل کوچی ته وي چې پته خان ورور هغه چې کعبه د خدای بخلې وینو اوس به ورته ناس جمع او سخت یخنی و سخت یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ د مرګ نرستو به په قبر کې اور خوینو ځکه چې یخنی دا ډېره چې پته خان ورور چې وی کعبه د خدای بخلې وینو اوس به ورته ناس ګرمېږي به او چې ګینه دا اور بال تمی او دا بی وقوف قوم دی بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د الله پنګانی کوي نو یو شپه د نکریزو وی او خزراشی صاحب شمع ممی په دغه کې لګولی او ورشي او بابا ترست په قبر په د خپل باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره ای داغه د بدبخ بی پدر زامن دی او د بی پدر اولاد داغه بی پدر قوم دی د دین مور معلومه دا او نه پلار معلومه خدای خبر چې دا د خسکی اگونه پیدا دي کدا څه بلا قوم بالکل د سړی زامن نه دی او نه په خبره پوي خار نه یو ډالای راځي غنجی ځان سره پیدا کړي جمعه پشپه چې پیدا شي هغه مغنجی شي اغنجی دی وغنجی کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډی پیسې نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساډا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساډے دادے داڑھی کدو منائی دی شکل تمو ګورئ په غوګونو کې به د سرو زرو مندرې چولی پیغمبر ویلی دي در سړی ته سرو زر استعمالول حرام دي نکي ویلی دي حرام دي دوی به د سرو مندرې په غاړه کې چولی چا به دومره غادغه چولې جمکای ون دومره وګدبه او دا تاو ما غوندې خرچی کن سید دی اگر هغه کې چې دغه چولی سید په 400 بستر کې سری راوتی سوچا سید دی سترګو ته وګوره تکي سری
دا زمون خلقو ایمانونه دي، دا زمون خلقو دي. نو زمون دې کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلېږي، په مونږ به قهر نه نازلېږي، چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هیڅ نه پوهېږو. خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی، مونږ هغې پسې. یو قچر راپاڅېدی وایي چې دا شی دی، مونږ هغې پسې. نو مونږ به تباه کېږو نه، غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده. مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې او مالما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. ډاکټر یې نه بزولي دو وی تا ته خو د عشق بیماري ده، دې نه توبه وباسه نو جوړېږي. وی دې نه خو والله که توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات کړه. نو یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات نو خبر مونږ چې دې نه زیات غرق زمونږ حال وګوره. ټیکسونه زه وایم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ. د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي. د هغه ورځې انتظار. دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل، د وی سی آر په شکل، د ټي وي په شکل. مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازی راغلی و دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ. نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم. نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه، ته خو مولای بیړه دې غرقه شه، کور دې د میردین جومات شه، ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم. مونږ چغې جوړې چې چغې م جوړې کړې. اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑه روپۍ لګېدي. 18 کروڑ. نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي. د یو ملا زوی و هلکانو سره په ښکار ووتو، چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه اوسۍ موسی پیدا نه شوه، ګیدړ دې دا خو مردار دی. ویل څوک وایي چې مردار دی؟ د ملا زوی زه یم او مفتیان تاسو ځان نه جوړ، زه وایم چې حلال. ډېره ښه ده. چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی؟ هغې وایي چې نه مردار ہے. کون آخنا ہے کہ ګیدړ حلال ہے؟ مردار دی. څوک وایي چې حلال دی؟ وی چې جی نور جمال آخنا ہے کہ ګیدړ حلال ہے. ستا زوی نور جمال وایي چې حلال دی. اچھا نور جمال آخنا ہے؟ ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا. ورګه چې زه کتاب وګورم، کتاب راغستی دی، هغه ټول هلکان داسې ورته لاندې ناست. ده اوس کتاب لاس کې نیولی دی او ورته وایي چې سنو بھائی سنو، کتاب دا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال، جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. نور جمال چې چرته یې هلته ګیدړان میدړان ټول حلال دي. دیکھو وګورئ چې صدر پاکستان د کوم ټي وي سټیشن افتتاح وکړي، هغه مبارک بیا بالکل روا دي. د هغې کټه سینماګانې بالکل روا دي، ځکه چې په هغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی، نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس دی.
خیال راغی 5 روپے د بایسکوپ ټیکټ ته نو 2.5 په د حکومت ټیکس ته نو چې دله ټیکس ورکې نو سینما هم روا شو دا وی سی آر زکه حرام دی دوی ورپسې لګ ګرځي را ګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړي تو اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکې بیا وی سی آر هم روا دی په دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي دا دی را روان دی او هغه دی راغی اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم باریو او نظریه نم باریو نظریه پاکستان نم مونږ باریو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي نمازي ځانو دوی لا چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه مولا کار دی درته مې قصه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاد له 3 ورځې سار دا پنن بای چې په خیر وغنه دایره په سلورم ورځ ورته چې جدا سي خزه ته مې په غوسه کې هم او بس پزان پوي نشم یو 2-3 مې ورته وې ښا وې بس ته 2 ورځې نورم زرا ځکه مطلب دا چې دا روغنه به خړې را خړې ورته چې داس چل دے چې گل نو گول مگول رکھسی ہیں اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالمن اور تجا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ بوئی چھ ہاں نو تورتے چھ منے بھی تنو قبول کی تو ہے بس نکاح و موشی اور نور مولیانو نہ تو وے چھ بجلی گر مولا نے مولا کولو منے پوچھے آگے خوی چھ نکی گی وے چھ وہ بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جامی اور تباہ کر چھوڑ سیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تے میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر چکا نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال درا گئے چے دوی خوشحالی اغار سے بیارا واجی او چے دوی خپائی ارچ حرام علاقہ کے تاندار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کتاندار نے دی اجازت نہیں اغستے گڑمانش گڑو پخواب حلال و حرام دا خدا و دا رسول پلاس کی حلال و حرام با قرآن و حدیث کو اس حلال و حرام دا انتظامی لاس کی دی اجازت والا حلال اجازت دینی اغسطے حرام تو دے خبرہ پوئے گئی زما عزیزانو دے طرف نہ خدا توقع مکوئی چھ دس نظام با پتا سراشی چھ ستاسو اصلاح بوش دا طرف تا خوبم مگو رہی زکا چھ دا خلق دی نہر او نہر سڑے چھ دے اگا دخپلی خیٹی پا غم کیوی اگا سر دا بلشی غم نہیں کوی یو سڑے ہو گیا نوگی سر دا بلد خیٹی غم نہیں سوا دخپلی خیٹی دا غریبان نہر دی نو دا دوی زان لخیٹی نڈکی گی دوی ملک و قوم سکے قوم لس سوچ پکار دے چھے دا مونگ پس بلو بلو سری مونگ تا سوچ پکار دے مونگ تا دخپل زندگی جوڑو لس اسباب اختیارول پکار دی زما عزیزان روجہ دا اگد تقریرنا پکارم ندی چیز در توکم خوارش پچ سم لئی سوچ کوا چې دا زه څه پیدا یم او زه کوم څه زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نا شنیانو نا محلے نا علاقین استاسو گو رہی زمون جماعتو نا دا جماعت تے چاکے چے تاسو ناس تی دے جمعی منس پکی دے کہ حافظ والار دے قرآن ختم زمازوئی دے تخپل تراوی چیو کی بیادل ترازی دے حافظ پسے
سو رکاتو کې تلاوت و بیګا راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلق تخته تاسو سوای چې د دې محله خلق چې پچا کې دا جمعات او څوک پکې وغځيږي نو مونږه صاحب دغه قران ورپسې بیا په قبرونو وایو او دغه قران ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جمعات د حافظان چې چا قران وي او دوی ژوند دي او ته و تختې ده کنه جی دا حافظ بیا کور تبوزي چې راشوس د پسې دا درې سپاره وای چې دیو بخلي تاسو په دا زاړی ایمان وای چې په دې قران به دیو بخلي اخر دومره خو خدای عقل درکړي دی دا قران بتاته وای چې مولا خلق دې دانا او خېجا پرون ته ولاړ وي پروجو کې د پکیلان دې در پسې نیمه غنټه قران اورېدو ته نشو درې دې اوس تما د پسې شپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لګي چاله دار اخلاصي په دې قران به دا قوم راخلاصي د ختم پښپا بیا شیطانت لټول جمعه ډکی پولای وی او چای وی او شیرینی لاله اله په قران دا د مالګه په دم کا اله صاحب دا چینی په دم کا اله دا پلانې په دم کا په دمونو ممونو نکیږي تور خړم یو صا په دمونو نکیږي په جون راشي د قران ته ودرېږي د خدای په قهر اخته ای د خدای تبا کړی ای خدای غر کړی ای خدای شرمولی ای نور بم شرمای په جون ورته ودرېږي د خدای کلام واوري خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړې بم کوي دغه خدای فرعون غند لعین رونیو دا قصه به مخ کې راځي ان شاء الله فرعون غند چې رونیو بیا چا خلاصول نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت با سجده ورته لګول او خدای ورته وی او بوله حکم کو په بو رونیو هغه فرعون بیا چا خلاصول نه شو چې یو ځل د خدای رونی سي په خدای مې د قسمی چې نه دی بیا مور خلاص کی نه دی بیا پلار خلاص کی نه دی بیا زوی خلاص کی نه دی رور خلاص کی نه دی دوست خلاص کی نه دی علاقه خلاص دغه سي هر جمعات کې چې ګورئ رومبای دو درېش په ګرمه ګرمۍ وا او صاحب اوس خلک تختی دا فصلی مرزان چي دي دا د بټیارای زامن دا د بټیارای زامن قران نه تختی تراو نه تختی منزونو نه تختی دا قوم او خورز لا باز پکې راشي مولانا صاحب تاسو نوې دا وګوره سال دې دا ټیپر ګان ډېر شکر دې چینی ګرام ډېر خکار ته دې ځان ته هم وګورل دا خو الله دې عذاب دا سخکارا ناراضي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والو زی عذاب کله صاحب د مجسټریټ په شکل کی عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کی عذاب کله صاحب د کچرو په شکل کی عذاب کله د ټیکس په شکل کی کنه جی تا شکرونه دي مختلف د عذابونو او استاد اعمالو شامت ته مختلف شکل کې بعضی وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه غیر شه د بلې ګناه ده او دا من درته مونږه از خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یره ظلم قسم دې پوخ دی کدا لریش او د په ځای بل هغه د موګي والا رانغه نو زمانه دا ګیره کړه چې سو پر د دې قوم حال کې کوم قوم چې خپل حال په خپل نه بدل کړي د برن نه بدلی لاندې نه خپل حال بدلې نو ال بده حال بدلی برن نه بدلی په دې 35 کال کې خطا سوې چې موږ وې جدالک دغه نموي چې ال کلمې ویو پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال دي